مختار الدین شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه د پیر په ورځ باندې هغه هم وفات شو، د دنیا نه تشریف یوړو. د منګل په ورځ د پنځم په ورځ باندې جنازه او تدفین. دا چې څنګه خلق وخت یې مونږ تیرو نو داسې کس نو، دا عظیم شخصیت او د دې اقرار د دې وخت علماو مشایخو سربراورده خلقو چې د چا د الله سره تعلق عارفین بالله ټول دا اعتراف کړی دی چې حضرت الله پاک کوم صلاحیتونه ورکړیو، کوم کار یې کولو، کوم بوج یې اوچت کړیو او کوم کار ته اوږې ورکړې وې، داسې دې وخت کې چې کوم دی نو داسې کسان هغه ناپید دي. یعنی د امت په منځ کې اتحاد او اتفاق راوستل چې کوم د امت هغه افراد دي چې هغه امت مسلمه دي، لیکن په هغې کې پوټ دی په څه طریقه به د امت یو شي. بیا دین، بعضې دین مونږ اخیستی دی، بعضې دین مې پرېښی دی. هر فرد چې وګورې هغه کې څه نه څه کمی شته د دین په حوالې سره. دی وایي چې بس دین دا دی، د هغې نه علاوه هغه دین نه دی. عبادات چې اخیستي دي، معاملات یې تر کړي او پرېښي دي. یو شعبه یې اخیستې ده، بله شعبه یې پرېښي ده. حضرت په دې باندې زور اچولو چې نه، پوره دین زده کول، پوره دین منل، پوره دین باندې خپله د تلو کوشش کول، په پوره دین باندې امت راوړل، دا د دې امت فریضه ده. داسې کسان په کار دي چې هغه د پوره دین نقشه خلکو ته ورکړي. دریم دا چې د انسان او د الله جل شانه د رضا او خوشنودۍ حصول په منځ کې شیطان او د انسان نفس حایله کیږي. د حضرت مفتی صاحب زیات زور په دې باندې چې موږ خپل نفس نه روزو، د خپل ځان دپاره ښځې موندل، ښه خوراک کتل، ښه ځای کتل، ښه ناستې کول، په نشست کې په مجلس کې اعلی ځای باندې کېناستل، دا نفس په هغه کپسول کې دننه ننوتل دي، د دې نه راوتل پکار دي. صحابه کرام د دې نه راوتي وو. هغوی به خیرنې او شلېدلې جامې اچولې وې، لیکن هغې کپړو په هغوی اثر نه کولو. مونږ که چېرته ښادۍ ته واده ته لاړ شو، مونږ داسې لباس اچولی نو هغې پینډه کې مونږ نه شو کېناستی. خلق به څه وایي، خلق به څه وایي. لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کسی کام کو کرنا، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کسی کام کو کرنا یہ شرک کے اندر آتا ہے. دا الله دپاره کار کول پکار دي او د خلکو د وجه نه کار پرېښول، د خلکو د وجه نه کار پرېښول دا لویه ګناه ده عظیمه. دا کار په دې وجه نه کوم چې خلک به څه وایي، نه، کار داسې کول پکار دي چې الله جل جلاله راضي شي. هغه کار به کوم چې الله راضي شي. خلک دې هر څه چې